عقیدہ ختم نبوت دا هغه عقیده ده چې په دې عقیده کې د هیڅ یوې فرقې چې دې ځان ته مسلمان وای کدی د هرې فرقې سره تعلق لري د په دې مسله کې اختلاف نشته او مسله دا ده الله رب العزت قرآن مجید کی د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په حواله سره دا وضاحت فرمایلی دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین الله رب العزت فرمای ما کان محمد ابا احد من رجالکم ندی دا محمد صلی الله تعالی علیه وسلم پتاسو کی د نارینه او پلار ابا احد من رجالکم د نارینه اولاد نشتا ولكن رسول الله لیکن الله تعالی رسول لے او رسول حق رسول لے وخاتم النبیین چې دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام خاتم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نارینه اولاد نو کم چې وو په وړوکوالي باندې وفات شو په دې کې حکمت د الله رب العزت د طرف نه داو چې عموما کله یو بادشاہ وفات کیږي نو دغه بادشاہ منصب او د دازې مسند عموما د هغه بچو د پاتې کیږي او دا یو روټین دی ډېر وخت نه را روان دی د ډېر وخت نه دا روټین نه روان دی چې د بادشاہانو بچي د خپل پلار بځې باندې کینی الله رب العزت د دې خلکو په دې نبضونو باندې د خلکو په دې زړونو باندې د خلکو د سینو پر رازونو باندې خبردار ذات دی نو یو خدشه داسې وه چې کېدی شي د چا په ذهن کې دا راشي چې دا نبوت موروثي څیز دی یعنی په وراثت کې به میلاویږي نو د دغه څیز د خدشې دپاره الله رب العزت خپل نبي لا نارینه اولاد ورنک او کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ خپل زوی متبنا جوړ کو منہ بولا بیٹا پخله ورته وی چې دا زما زوی دی نو الله رب العزت اعلان فرمایو چې دا د محمد صلی الله تعالی علیه وسلم زوی نه دی د چانه چې پیدا دی د هغه طرف ته منسوب کوي نو حضرت زید ابن حارثہ رضی الله تعالی عنہ تبا خلقو زید ابن محمد وی خو چې کله الله رب العزت د طرف نه حکم راغی او د خلقو د ذهن نه دا خبره دومره په عجیب طریقه سره وستا چې د زید رضی الله تعالی عنہ کوم بیبي وا نو زید رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړو ته طلاق ورکا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بور سره نکاح وکي د انګور سره نکاح جایز نه ده کنه الله رب العزت د خلقو د ذهن نه دا خبره وستا چې اسی نه چرته بیا د زید رضی الله تعالی عنہ ته د محمد صلی الله تعالی علیه وسلم زوی ونوي او خدشه به هم دغه وا چې اسی نه چې نبوت بیا موریثیت تواوړي چې دا په وراثت کې ملاویږي او زید رضی الله تعالی عنہ ته بیا څوک پیغمبر ونه نو الله رب العزت فرمای ما کان محمد ابا احد من رجالکم دا محمد صلی الله تعالی علیه وسلم پتاسو کی د نارینه او پلار نه دی او زنانه طرف ته عموما د چا ذهن نزي چې یاره زنانه هم پیغمبر کی دي شي نبی کی دي شي نبوت الله رب العزت په نارینه کې خو دی
نو الله رب العزت فرمایي چې د دې وجنا چې ستاسو په ذهن کې چرته دا خبره را نشي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بعد با بل نبی دنیا ته راشي، د دقیق شک شبهه ختمولو لپاره الله رب العزت فرمایل چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله، دا الله رسول دی وخاتم النبیین، او د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام خاتم دی. نبوت دروازه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ختم ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موجودګۍ کې یو سړی را پاسې دو اسود عنسی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زما په امت کې با ان قریب داسې کسان پیدا شي چې هغوی به هر یو دا ګمان کوي چې زه پیغمبر یم، زه نبی یم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې 30 دجالون کذابون، د 30 پوری به دا کسان نه باسي، تقریبا د 30 نه پورې اړول ده. اوس هر یو به دې کې دا دعوه کوي چې زه پیغمبر یم، زه د الله نبی یم، زه د الله رسول یم. خدا ټول ګورې څه دي؟ کذابون، دجالون، دا دروغجن دي، دا کذاب دي، دا دجل او فریب کوي. دا اسود عنسی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حیات باندې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوندانه باندې د نبوت دعوه وکړه. او زمون په خلکو کې عموما مسله دا ده چې صداسي کار چې هغه دسي جادو طرف ته، کمالاتو طرف ته، مداریتوب طرف ته مایلې، زمون خلک دا غي نه ډیر متاثر کېږي. هغه نه مړه رسیدلې سړی دی مسلمان دی. اسود عنسی داس چل کړو چې د یو خر عادت کړو، خر یې بویا کړو، چلې تخولې خلک کې دا طریقې ښه کنه، شادو ځان سره ټرین کی، سپیډ ټرین کی، بشو ټرین کی، دا خو مشکله خبره نه ده. د ځان سره یو خر ټرین کړو چې دا هغه خر ته وی کینا، جو خر بکیناست نو اوس خر کو په خبره نه پوهیږي نه. نو د داسې د خلکو د عادتونو نه جدا یو کار وکړو، خیر کې عادت غونډه کار چې عام طور نه کیږي او سړی وکړي. اخر ته به کینا جو خر بکیناست، خر ته به پاسا جو خر په پاسې دو، خر ته به وی الله ته سجده ولګوا، هغه عادت کړي داسې و، هغه به سجده ولګول، سر به کې خو. وس دا ارتقل ډرامه ده کنه، نو په دې ډرامه کې وایي چې دا ارتقل دا اس چې کوم دی نو دا خپیو چتای. نو په دې باندې یو کس ډاکومنټري لیکلی ده، هغه وایي چې دې اصله ټریننګ داسې ورکړی دی چې کله دې اس ته ویلی شي چې الله الله یا الله اکبر، نو دې فوراً دا خپیو چتای. نو عام اس وبدې نه پوي کنه چې دا خپې په سټیم باجو چته. دا ټریننګ ورکې خلک تربیت ولور کې حدیث کوو به هغه شان کوي چې کله الله اکبر نو هغه د مخکینه د وخت پیوچې دیږي. نو خلک ویل کو ګور کنه سونه وای پټ کمال ټریننګ دی اصله ولیش. نو د دې هر ل ټریننګ ورکړو، اخر ته به چې کله وی سجده ولګو الله ته، نو هغه اشاره به داسې و چې هغه خر بخته شو، سجده به ولګول. خر ته به وی اشاره به داسې کړي وي چې زه پیغمبر یم، هغه به داسې چلو چې او ته پیغمبر. یو خلک خوشاله، خلک دا غینه متاثر شو، جو ویل که بای دا خو واقعي پیغمبر ده. د خلکو مجيبه غونډه کې مزاجونه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د د پوهولو لپاره کسان ولېګلا چې دله دعوت ورکړي او دې پوهې کی. نو هغه په زید دي چې خبره منلې وي
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف اعلان وکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام